وایي چې د روم بادشاه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه پسې خپل یو خادم را لېږلی یا خپل استاذ خپل یو سفیر و هغې پسې را لېږلی د څه خبرې دپاره نو هغه سړی چې کله راغی د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خواله چېرته سوچ یې کوو چې دی به زمونږ د بادشاهانو په شانتې په محلاتو کې اوسېږي او ډېر چاپېره به دې ښځي او دا مزي او دا چرچې او اگر ځېدو په دې پسې چا ورته وي نه زمونږ بادشاه داسې سړی نه دی زمونږ امیر المؤمنین داسې سړی نه دی امیر المؤمنین خو لاړ شي چېرته هلته عاجز ځان له مزدوري کوي کچه خفتې هغه جوړوي ته وګوره هلته درته یو سیټ هلته وایي هغه سړی چې سارا ته لاړو هغه ته ډېر عجیبه ښکاره کړه حضرت عمر رضی الله تعالی تپوس یې وکړو نو حضرت عمر رضی الله تعالی چا وښودو هغه ته چې په خاورو او شګو کې یو سیټ ته پروت و او خپله چې کومه د هغه سره کوړه وه هغې رانغاړلې وه او سیټ ته ایږدلې وه او د هغې د پاسه یې سر ږدلی وو حضرت عمر رضی الله تعالی په هغې خاورو کې ملا شو اوده شوی و ستړی شوی و عجز سره دا و امیر المؤمنین څوک و امیر المؤمنین هغه حیران شو په دې باندې او سوچ یې دا کوو چې په مغرب او په مشرق باندې د چا زور چلیږي او د چا طاقت چلیږي او د چا د یرې نه د روم د بادشاه خپې رپي هغه دا سړی دی چې په خاوره کې پروت نو غوسه م ورغلی او داسې حیران هم شو چې داسې چل کېږي بس هغه وایي څوک اوس راسي خواته نشته او راشه بس دا اوس موقع ده او د مشرق او د مغرب دا خلک ته خلاص کړه د دې سړي نه راغلی بل څه کار پسې و او اراده یې د قتل د عمر وکړه اوف دې ظالم ته پته نه وه چې دا چا خواته ورځم دا خواله خو شیطان نشي راتلی محققین حضرات وایي د شپې سړی سملي که نه او په ګوته باندې په خپله سینه باندې د عمر نوم ولیکي که نه د شپې دې سړي له خوا شیطان نشي راتلی له خوا دا تجربه ده حضرت عمر رضی الله تعالی اوده دی او د تور راویسته روغونده کې ورغی چې ورنږدې کېدو الله جل شانه یو دوه ازمري د ځمکې نه راویسته او هغه ازمري چې د مخې له ورځي ور مخامخ کېږي دی چغې وایي او تختې او توره غورځوي حضرت عمر رضی الله تعالی د خوب نه راپاڅېدو ته یې ځوانه څه دي او ته هېڅ هم نشته ورغی د حضرت عمر رضی الله تعالی په لاس باندې لاس کېښود چې بس زما توبه ده ما چې کوم نقصان کړی دی او ما چې کومه غلطه اراده کړې ده نو هغې زه ډېر زیات په عذاب کړم او په دې مجبوره کړم چې ستا په لاس کې لاس کړه ما نه غلطي شوې ده بس اوس ما معاف داسې خبره نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هغه سړی ډېر زیات ویرېدو الله جل شانه داسې وکړو یوه خبره په دې واقع کې چې هغه اهمترینه خبره ده چې کله د یو قوم بادشاه هغه په داسې حالت کې که نه نو قوم بیا ډېره لویه ترقي قوم ډېر خوشحاله قوم وي قوم ته بیا نه د بجلۍ کمي نه د تیلو کمي نه د عزت کمي نه د شهرت کمي نه د طاقت کمي د هغې په خوشحالۍ کې ذره برابر نقصان نه وي د هغې په طاقت کې ذره برابر نقصان نه وي د دنیا یو طاقت هغې ته بره نشي کتلی او دا صرف د حضرت عمر سره خاص نه ده دا خبره دا د امت مسلمه د امت محمدیه صلی الله علیه وسلم دا د امت محمد صلی الله علیه وسلم خصوصیت دی چې که چا هم په دې امت محمد کې چا دغه شانتې کو څنګه چې عمر الله وایي زه به دغه شانتې کوم